أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. سورة الأنعام 123 نمبر آیت. وكذلك وحمدغه شانت کې جعلنا من ګرځولې دي بكل قرية په هر یو کلی کې اکابر مجرميها غټ مجرمان دغه کلی ليمكروا فيها د پاره چې چرونو ساس کې بده کلی کې د اسلام خلاف وما يمكرون الا بانفسهم دې چرونو نشي کولای مګر خپل ځانونو پر نقصان کې جوړي یعنی وبالي دې بسرونو باندې په خپل راضي وما يشعرون او دوی په دې معنی نه پوهیږي چې انجام یې زمون خراب دی. در آیات لفظ ترجمه شو. د دې آیات مخکینی مضمون سره تعلق دی. مخکې موږ ویلي دي چې انسان چې کوم اشرف المخلوقات د انسان ذمہواری او هدف ډېر لوی دی، نو په دې وجه باندې په ټول مخلوق کې د انسان مرتبه اوچته شو او د انسان په غټو اهدافو کې دی چې باقي مخلوقات د دین عاجز دي. هغه دا چې انسان به د خپل ژوند تر ټولو کائنات او ابتدا دا معلومه کې چې څنګه شوی دا نو الله کړی دا، او دویم دا چې زموږ انتها کم طرف ته ده، کله به زموږ امتحان کیږي او کم ځای کې زموږ امتحان ده، بیا ابتدا نه واره د انتها پورې چې کم څیزونه زموږ د پاره ضروري دي نو هغه څه شي نه دي او چې کم فایده مند دي نو هغه څه شي نه دي. دا یو داسې سوچ ده چې په مخلوقاتو کې صرف د انسان او د پیری سره موجود دی، په ځمکه به سر باندې باقي مخلوقات په دې باندې نه پوهیږي. هغه صرف د ژوند ضرورت پیژني، خپل ژوند غټ ضرورت پیژني. حیوانات خو دا هدف چې کم دی نو په دې معنی نه پوهیږي. انسان په دې باره کې سوچ لري نو انسان اشرف المخلوقات شو. بیا موږ دا ویلو چې انسان ته په دغه سوچ کې رهنمایي د آسماني کتابونو نه حاصلېږي چې موږ چا پیدا کړیو، اول چې نو چا پیدا کړو، اوس هم څوک ساتي، بیا زموږ انتها کم طرف ته روانه ده او موږ د کم مقصد دپاره پیدا شوي، بیا دغه مقاصد تفصیلي اصول څه شی دي، په کوم کارونو به عمل کوو، د کومې نه به ځان ساتو. نو دغه تفصیلي مضمون دا په آسماني کتابونو کې موجود دی، په شریعت کې موجود دی. بیا موږ ویلو چې څوک په دغه هدف باندې روان دی، د ژوندی دی او چې د خپل هدف نه د خپل مقصد نه بې لارې شو نو په شان د مړي شي شو، یعنې د ژوند څه پیدا وس نشته. نو دا مضمون مخکې تیر شو. اوس نننی سبق کې دا دی چې دغه مخکینی مضمون چې تا کله واورېده چې ډېر خلک په دنیا باندې اوسېږي چې د خپل انجام نه غافله دي او د خپل مقصد باندې نه پوهېږي چې موږ چا پیدا کړي او څه دپاره پیدا کړي او کوم طرف ته سفر روان دی، مخکې به څه پېښېږي په دغه خبرو باندې نه پوهېږي. نو په دې کسانو کې په دې غافله خلکو کې لوی لوی خلک هم شته دی، اکابر مجرمین، غټ مجرمان چې هغه د خلکو سرداران مشران لوی لوی خلک دي او ډېر مالداره خلک دي، بیا هم د خپل انجام نه غافله دي او ذکر د انجام نه غافل شنو دغه دین د پاره او شریعت ته اهمیت ورنکو، د دنیوي کارونو باندې نظر وساتو، دنیوي ترقی باندې صرف نظر وساتو او ردی په اتباع کې او ردی په تابعداري کې ډیر عوام خلک هم بلاري گمراه شو. زګدا د عربی مشهور کولیه ده چې الناس علی دین ملوکهم، خلک د بادشاهانو په دین باندې، یعنی اکثری خلک عوام خلک د خپل مالدارو او د خپل بادشاهانو نه متاثر جګوي څنګه یې دوی دوی. نو دا د دې آیت د مخکینی سره مناسبت او ربط شو چې په مجرمانو کې غافل خلکو کې د انجام نه خبره خلک د غټ غټ خلک هم کېدی شي په دنیاوي لحاظ باندې، او دویم نمبر عوام خلک د هغې په لاره باندې بیا تګ کوي، هغه هم ګمراه کېږي، بې لارې کېږي. اوس د غونډ آیات کې زموږ دپاره سبق څه شو، دغه معنا شوه د مخکینی آیات سره ربط شو، خو تعلیم او سبق پکې زموږ دپاره څه شی شو. نو زموږ دپاره په دې کې دوه سبقونه غټ موجود دي. یو سبق دا دی چې کله په غړو خلکو کې هم مجرمان پیدا کیږي، د خپل انجام نه غافل وي، د دین دشمنان، د شریعت دشمنان، د نیکانو خلکو دشمنان، عوامو دپاره تعلیم دی چې خلکو تاسو به د غټو خلکو تابعداري نه کوئ بلکې د خپل انجام نه به ځان خبروئ، د خبرې تحقیق به کوئ چې کم کار زما دپاره فایدهمند دی، زما دپاره به هر حکم کې شریعت څه ویلي بس شریعت به لټوئ، هغې کې به خپل ژوند مستقبل به لټوئ او د غټو خلکو پسې به د هغوی نقلونه به نه اختیاروئ، د هغې به پټو سترګو باندې د هغې نه متاثره کېږي، د هغوی په لاره باندې به نه ځئ. ځکه چې په غټو خلکو کې هم مجرمان خلک موجود دي، هسې نه چې د هغوی غټوالی تاسو په روب کې راولي
او تاسو هم د هغې په چپه لار باندې بوځي ځان سره ګمراه هم کي بېلار هم کي. نو عوامو دپاره تعلیم دی چې د غټو خلکو نه د غټوالي په وجه باندې مه متاثره کېږئ. بلکې د چا نه چې متاثره کېږي په دې وجه باندې متاثره شي د په حقه باندې دی که باطله باندې دی او دې لاره کې زموږ د شریعت څه ویلي بس. نو یو سبق پکې دا شو. دویم دا تسری د نبي علیه السلام دپاره. تسری په دې طریقه باندې ده چې نبي علیه السلام ته الله تعالی وایي چې که مکه کې لوی لوی کافران موجود دي، د قریشو سرداران موجود دي، خوشه دنیا کې لوی لوی بادشاهان دي، دشمنان دي، دا ستا کمزوري نه ده بلکې همیشه دپاره پر ځمکې بسر باندې لوی لوی خلک دا مجرمان ثابت شوي دي، مجرمان ګرځېدلي دي، د خپل انجام نه ناخبره پاتې شوي دي او چې کله د خپل انجام نه ناخبره شي نو د دوی نظر بیا په څه شي باندې، په پیسه باندې، په عیاشۍ باندې، په حکومت باندې. دغه درې وړه څیزونه چې کوم دي نو دا به د دې سبب جوړیږي چې همیشه دپاره دا خلک بیا د خپلې پیسې دپاره، د خپل نوم ناموس او شهرت دپاره، د خپل نفساني خواهشاتو پوره کولو دپاره د دیندار او د مذهبي خلکو همیشه دپاره دشمنانی. نو که پیغمبران راله د هغې مخالفي، که د هغې وارثان علما راله د هغې مخالفي او که د هغوی د مشن خبره چا کوله، د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت خبره چا کوله، هم عیاش خلک، سینماګانو او دغه شان د کې رنډي خانو کې برتی شوي خلک، عادت خلک، سودخور خلک، دغه شان د کې بېلمازه اجرتي قاتلان، ظالمان، گمراه خلک، دا د نظام سخت دشمنان دي، یخنې دشمنانی او دا په هر کلي کې دغه خلک بیا پورته کېږي، دغه خلکو مخالف کېږي. نو نبی علیه السلام دپاره تسلي شوله چې ستا مخالفات چې کوم خلک کوي در انجام نه ناخبره دي او دغه خلکو نظر صرف په دنیا په پیسه باندې، په شهرت باندې، په مشرۍ باندې دی، ځکه دشمنان دي، لہذا دا ستا کمزوري نه ده، دا کمزوري ستا د مخالفینو د ستا د دشمنانو ده. او دغه نظام د مخکې نه روان دی چې د مخکې نه هم دغه شان شوي ده. بیا اخرنۍ کې تساري په دې طریقه باندې شوله چې نبی علیه السلام ته تساري په دې خبره باندې ده چې اخرنۍ انجام دا ستا دی، یعنی اخره کې به ته کامیابیږي، غالب کېږي به. ستا مخالفین که څومره غټ غټ خلک هم شي، څومره مالدار او د شهرت والا خلک هم شي، خو چې کله د دین سره ټکر وي، د دین سره مخالفت کوي، بغاوت کوي، دا ناکام کېږي، ناکام شوي دي همیشه دپاره او هلاک شوي دي. لہذا کم مسلمانان چې دین د کار کوي، کم مخالفین دي، څومره هم زورور دي، خو چونکې دوی د دین سره ډغرې وایي او دین ډېر لوی دی نو په دې وجه دا خلک به خامخا ذلیله کېږي، ناکام کېږي به. نو هر مسلمان دپاره یو سوچ فکر پکار دی چې په عہده باندې، په پیسه باندې، په اقتدار باندې نازېدل نه دي پکار، بلکې دې ته کتل پکار دی چې زما ملګرتیا د چا سره ده او مخالفت مې د چا سره دی. نو د ګټې او د تاوان رازونه په دې کې پراته دي. الله تعالی ویل یمکروا فیها، دې دپاره چې دوی چلونه ساز کړي په دې کلو کې د اسلام خلاف او د مذهبي خلکو خلاف. خو حقیقت دا دی چې وما یمکرون، دوی چلونه نشي جوړولی الا بانفسهم، مګر د خپلو ځانونو خلاف یې جوړوي. څه مطلب؟ یعنې دوی چې د اسلام خلاف کومې مشورې کوي، کومې منصبې جوړوي، د دې په وجه باندې دوی اسلام ذلیله کولی نشي، مغلوب کولی نشي، بلکې دغه ګناه وبال جمع کېږي د دوی په سرونو باندې، په خپله باندې بیرته راځي او د دوی په وجه باندې عذاب یې نور هم سوا کېږي او د الله تعالی قهر او غضب ته نور هم متوجه کېږي. نو د دوی دا محنت اصل کې د دوی خپلو ځانونو خلاف روان کړی دی، ځکه چې وبال یې د دوی په سرونو باندې دی. نو په دې منځ کې څلورمه خبره دا معلومه شوه چې کله هم څوک دین له کار کوي نو مخکې به دې خبرې ته زړه غټوي چې زما خلاف به هر کلي کې اکابر مجرمین، لوی لوی مجرمانو پورته کېږي، هغه چې د خپل انجام نه غافل هم نه خبره خلک دي، زما خلاف به خبرې کوي، بکواسات به کوي، سازشونه به کوي، دروغ و ډرامې به خوري، خو هغې ته مخکې ته ذهني توجه وړي چې خیر دی کوي، دا هر څه دی کوي، ځکه چې دا کم کار چې ما شروع کړی دی نو د څه دپاره مې شروع کړی دی؟ د الله تعالی رضا د حاصلولو دپاره. د هغې انجام به صحیح، الله تعالی ماله جنت راکوي، جهنم نه مې بری کوي، او د هغې په مقابل کې د خلکو دا خبرې د چلونه دا هېڅ حیثیت نه لري. نو چې کله ستا نظر په آخرت باندې نو دا خبرې به په اسانه وړی شي، برداشت کولی به شي، خو چې کله د نظر په آخرت باندې نه وي، نظر د لڼې په دنیا باندې، بیا به دا خبرې تنګوي. نو الله تعالی وما یمکرون الا بانفسهم، دوی چلونه نشي سازولی مګر د خپلو ځانونو خلاف یې جوړوي. وما یشعرون، او دوی په دې خبره باندې بیرته پوهېږي نه چې دا نقصان ټول زما خپل وکړو، د اسلام مخالفت دا زما خپل نقصان. واذا جاءتهم آیة قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. واذا جاءتهم هر کله چې راشي دوی ته آیة، یو آیت د قرآن، قالوا دوی وایي لن نؤمن، من په هیڅ کله ایمان نه راوړو، حتی نؤته مثل ما اوتي رسول الله، تر هغې پورې چې موږ ته هم راکړی شي په شان د هغه چې ورکړی شوي د نور پیغمبرانو ته. دې باره کې د دې آیت باره کې
امام بغوی رحمه الله د امام قتاده رحمه الله په حواله باندې لیکلی دي چې دا آیت چې کوم دی د قریش سردارانو د مشرانو باره کې نازل شو. ابو جهل چې کوم دی نو دی راغی خپل خلکو ته ویلو چې موږ همیشه د عبدالمناف چې کوم د نبی علیه السلام خاندان دی په قریشو کې په هغې باندې په هره خبره کې کوشش کړې ده چې د هغوی نه وړاندې شو او خپل سوی به د پاسه کړو، خپل عزت او ناموس په هغې باندې خپل اوچت ثابت کړو. او ابو جهل وویل چې موږ په دې کې اکثر کامیاب شوي هم یو، خو د بدقسمتۍ نه اوس هغوی دا خبره کوي، عبدالمناف خاندان دا خبره کوي چې موږ د الله تعالی پیغمبر را پیدا شو هغې ته وحي کېږي، اوس د دې خبرې مقابله ګرانه ده. او ځکه چې دا صفت زموږ خاندان کې نشته، داسې کس موږ کې پیدا شوی اوسه پورې نه دی، لہذا اوس را باندې د هغوی پایه لږه اوچته شوله او موږ خراب شو. زموږ شهرت او رعب چې کوم دی هغه کمزوری کېږي دې سره. نو چې کمزوری کېږي نو موږ به د عزم وکړو تر هغې پورې به د دې پیغمبر تایید نه کوو، چې پیغمبر دی خو تایید به نه کوو، مرسته به نه کوو او اقرار به نه کوو چې دا پیغمبر دی، خلکو ته به حل نه وایو تر څو پورې چې الله تعالی زموږ په دې خاندان کې پیغمبر نه پیدا کړی. نو که موږ له همداسې پیغمبر په دې خاندان کې راکړو څنګه چې د عبدالمناف په خاندان کې دی، نو بیا به موږ ووایو چې او دا پیغمبر دی دغه پیغمبر دی، اوس سر په سر یو خیر دی. خو که موږ ته پیغمبر رانغی نو د هغوی پایه راباندې دوچتېږي، نوم او شهرت د هغوی سیوا کېږي، موږ مجبوري دا ده چې بس مخالفت او دشمني ته بډې راووهو بس. نو دې ذکر کې قریشو سرداران چې کوم دي شمول د ابو جهل باندې د هغوی خیال دا و چې ګنې پیغمبري دا یو کسبي شی دی او دا په ضد باندې هم حاصلېدلی شي لکه څنګه چې دوی شروع کړی. نو قرآن د دغې تفصیلي جواب کوي چې الله تعالی د پیغمبرۍ مستحق خلک پیژني هغې له پیغمبري ورکوي. یو دا چې پیغمبري هر چا ته نه میلاویږي، دا مستحق خلکو ته میلاویږي چې کوم کې اهلیت د مخکې نه موجودي او په دومره کینهګرو بدماشانو کې خو صلاحیت اړوله شته دی نه چې هغه دومره بدنیته خلک. دویمه دا ده چې پیغمبري دا د الله تعالی ورکړه ده، کسبي شی نه ده چې سړی په محنت باندې حاصل کړي. ولایت او بزرګي دا په محنت باندې حاصلېږي. سړی چې ډېر محنت وکړي په شریعت باندې ځان پوهېږي په هغې باندې ټیک عمل شروع کړي، ټیک د ولایت یعنې د بزرګۍ یو مقام ته رسېدی شي په کسب سره په محنت سره. خو پیغمبرۍ ته رسېدی نه شي، پیغمبري نه شي حاصلولی. نو دغه دوه مسلې ذکر شو چې یو د الله تعالی د پیغمبرۍ مستحقین پیژني، دویم پیغمبري کسبي شی نه ده چې تاسو ته میلاو شي. نو په دې وجه باندې دوی په ناحقه باندې دي او دوی تش ضد تعصب ټینګ کړي دي. د دوی د دې قول نه معلومیږي دا چې یو د دوی د پیغمبر علیه السلام خلاف ضد کوي، دویم انتهایی متکبره دي، مغرور خلک دي، دریم انتهایی کینهګر خلک دي، او څلورم د بدبختۍ انتهایی دا ده چې په قومي فخر په وجه باندې د پیغمبرۍ نه بس هم انکار کوي. یعنې په یو بل باندې فخر کولو قومي فخر په وجه باندې دوی د دین ستن پیغمبر نه هم منکر شو، هغه هم نه مني. نو دا د بدبختۍ هغه خیرنۍ انتها هم ده. الله تعالی دغه بدبختانو حال ذکر کوي. واذا جاءتهم هر کله چې راشي دې ته آیت د قرآن قالو نو دی وایي لن نؤمن به هېڅکله ایمان نه راوړو حتی تر هغې پورې نؤته چې موږ ته هم راکړی شي مثل ما اوتي رسول الله په شان د هغه چې ورکړی شوي د نورو پیغمبرانو ته. په دې وجه باندې که دغه پیغمبر موږ ومنو نو زموږ د خاندان کمزوري پکې راځي، نو ویل نه یې منو. الله اعلم حيث يجعل رسالته، دا جواب دی د الله تعالی له طرف نه، د دوی د بدنیتۍ او دغه خوشي وینا جواب دی. الله تعالی ښه پېژني حیث هغه ځایونه یجعل رسالته چې ګرځوي پیغمبري خپله په هغې کې، یعنې پیغمبرۍ مستحقین الله تعالی پېژني. سیصیب الذین اجرموا، زر د جواب رسیږي هغه کسان چې مجرمان دي، صغار ذلت عند الله د الله تعالی په نسبت دی. دې آیات کې یو تسلی د مسلمانانو ته چې که ستاسو د مسلمانانو دشمنان څومره زورور دي، نو الله تعالی وعده دا ده چې سیصیب الذین اجرموا الصغار، زر د رسیږي به هغه کسان چې مجرمان دي، د اسلام دشمنان دي، ذلت دغه وحدي او دغه مشاري او بدماشي به یې رانسکورېږي او د دنیا ذلیل خلک به ترې جوړېږي. نو یو وعده د الله تعالی د مسلمانانو سره دا شوه چې دشمن به ذلیله کېږي، دغه لوی وحدي او لوی منصبونه به نسکورېږي. او دا هم ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د اسلام دشمن او د انسانیت دشمن نسکور شي. دویم دې سره سره مجرمانو دپاره د غټو عهدو والا خلکو دپاره سخت تخویف دی چې د اسلام د دشمنۍ په وجه باندې اساسي حکومتونه اساسي عهدې الله تعالی نسکورولی شي او نسکوري دی کې عزت چې نسکوري دی کې دغه اساسي مالداریان شهرتونه
دا په ذلت باندې په غربت باندې بدلول شي بدلی به کی په دې وجه باندې د الله تعالی د لوی دین دشمنی او مخالفت کوي نو مسلمانانو د لپاره تسلیش ولا او د اسلام دشمنانو د لپاره سخت تخفیف شو هغه د خبرداري شو چې په خپل وحدو باندې منازيږي په خپل ډیروالي باندې په خپل واسطه هو زورونو ما طاقتونو باندې منازيږي ځکه مخالفت هم د دین سره دی نو الله تعالی د سره وعده چې تاسو به ذلیل کوي عذاب شدید سخت صغار عند الله نه مراد دنیا ذلت ساس دنیاوی شان شوکت برانه سکور ذلیل بشي او د عذاب شدید نه مراد د مرګ نه ورسته عذابونه دي چې تاسو په قبر کې مستحق عذابونه دست ملایويږي په آخرت کې به ملایويږي لہذا د اسلام دشمنان چې د غټو منصبونو خلک دي لوی خلک دي په دنیاوی لیول باندې هغه د سزا الله تعالی وعده شو چې په دنیا کې به محمد ذلیل کوما په قبر کې به محمد رانه سما په آخرت کې د رحم سنگین سزاګانې در کوما لہذا دا درې تخفیفات شو دنیاوی برزخی اخروی بما كانوا يمكرون بسبب د هغه جدي چرون جوړې د اسلام خلاف د دومره سنگینه عذاب د زګه ملاويږي چې دوی معمولی جرم نه دی کړی د اسلام خلاف منسوبې جوړې کړې